لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. زما محترم حاضرین مسلمانان ورونو، نن ما د ډېرې خوشحالۍ نه غریب نیسی او زما مرای بندیږي یا خو یو داسې وختو چې د نن نه تقریبا 40 کاله مخکې زه د خپل والد صاحب سره به دې باړې ته راتلم. هغه زړه باړه کې د ارسلا خان حاجي صاحب یو ځای و او پای کې یو برآمده وه چای کې به د قرآن کریم درس سهار کېده. آبه یو گھنٹا نیمه درس قرآن او پای کې شپږ اته لس دولس ملګري به شریک وو. درس د قرآن به وشه، ملګرو به خپل قرآن مجیدونه په ترخ کې نیولي وو او بیا به خپلو دکانونو ته رالل او دکانونه به یې کلاو کړل. په هغه زمانه کې زمونږه د جماعت ارشاد توحید و سنت یو امیرو چا د شیخانو
شاہجہان نومیو امی سڑیو آڈیر مخلصو او داغ سراس مرگری او ضائبو کلب آغای پنج پیر دراتلل کلب شیخ القرآن دل دراتو زور سرائی او ضائم دسکول وقتو و پاگا وقت کی زان خکارا کول دا دیر مشکل او دیر گرانو بیاد شیخ القرآن رحمہ اللہ دا وفات نباد زبرات لما نو ما تا یاد دی چه زباد دکان نراوتم نو ما دا برگ رومیال دا زان سر نراغستا او دور رات یاد دی چه پدا مخامخ دروازه با رادر نشم نو چار چاپیر با میں نکتل چه سوک میں اون پی جنی پدی جماعت کے با میں زر زر مزوکا و بیا با واپس لاڑم یادا سے وقت چنراغا جماعت چاہے کہ منگا پٹ با مسکو خپل رنجا خپل دسمال اغبم نراڑ پاگا جماعت کے نند جماعت اشاعت توحید و سنت جلسہ د جماعت اشاعت توحید و سنت پروگرام او پاگا جماعت کی د قرآن درس آغا شروع دے او پائی کے دا پنجپیر زندباد چوے والشی آغا علاقہ چپاغی کے مات آیاد دی زنہم جماعت کے او دلتا یو مناظرائی خودے شویوا شیخ القرآن اللہ دے پی رحمتون اولیگی آغا مرگری من اکڑیو و بیام زمان مرگری زوراوری حضرت شیخ القرآن تیوی تبا خامخا رازی او دمرا رات یاد دی چل دی زائن مخ کی یو زائیو یو اڑا کوٹھاوا و پائی گے حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ مرگرو کے نولے و زور سراو ما او سلگ مرگریو پدی کے او مارگر راگے اوگوی جی اگا بل ملا حال دے تقریر کئی او جلسہ کئی بیان کئی شیخ القرآن ناسا پرا پاسید او مارگرو تیوی زگی داریم چه تاسو پا کامرہ کی نولیم او بل دے تقریر او بیان کئی مرگرو سارا غم شو چه بہر وطل او مرگ دے او شیخ القرآن رحمہ اللہ را پاسید او نیم دا جماعت طرف تراروان شو یو جماعتو منگا اموار سرو مرگری امو او چه منگ جماعت ترالو چار چاپیرہ ٹوپا کیوی او دا یروا چه اس دس کی گی اس دس کی گی شیخ القرآن تقریرو کا خوارمان دادے چاہ زمانہ کے نہ موبائل او نہ ٹیپو نو او یو عجیبہ انداز باندھ شیخ القرآن تقریرو کا چکم مرگری آئی کہ شریکو نو آئی کہ خپل خو پریدا چه دا پردوس ترگیم اوچه نوی پاتی شوی یو دا سی وقتو چه شیخ القرآن رحمہ اللہ واپس تا نو ما تیوی تا ایسار شا تبا دائی سر راشی او خپلا پا بس کے کیناس دا مرگرو بسو مرگری پا کیناس تو شیخ پا کی پا سیٹ کیناس تا او چه دی زڑی باڑی تا بس ورسید نو گھٹی شروع شوی او پائی که زمان مرگری سرون مات شو زخمیان شو
اوسم پای کې یو تن ژوندې دی مولوی عبدالوهاب د باجوړ چاغله بیا پیښور کې منګه پټای وکړې او دا ټول سر مات شوی وو او ویني پرامات وي زدل دیوما چې خبر راغی او شیخ القرآن یې وښته ما الکما او ما راټوب که چې ما منډه والا زاجی خنان ونیولم او خپل ګاډي کې کېنولم ما ته وې زه دې بیان کنه ما نه زما پلاری وښته او زه هغه سره په ګاډي کې هغه کېنولم او په خپل موټر کې پېښور ته چې ورسولم شیخ القرآن رحمه الله هلته ناستو او پروا نه وه او مرګرو لا پټای کېږي نن هغه وخت دی او هغه ځای دی چې الحمدلله ثم الحمدلله پروډونو د پنځپیر د زنده‌باد چغې دي باړه کې د زنده‌باد چغې دي او هغه جمعات کې د زنده‌باد چغې دي الحمدلله ثم الحمدلله دا ډېر لږو مرګرو ته یادي زکه زه ګورم په دې کې یو مغه زړو کې نوی نما چا عبدالمال الک نخکاری چلانډه بدانیو او تکړه سړیو او منډه بیواله نه نور مرګري نخکاری دا شیخ الحدیث پاغه مشرانو کې او یا به یو سنوري نن ټول ځوانان دي او دغه تکلیفونه نه دي لیدلي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکه پرې خدا او د مکې نه لاړ واپس مکې ته روانو صحابي دې تاسو کوي اين ننزل غدن فإن عقيلا لم يترك لنا منزلا حضرت صاحب منګه بسترې کم ځای دو زمنګا خپل کله زمنګا خپل کورونه هغه موږ نه قبضه شوې دي فإن عقيلا لم يترك لنا منزلا موږ دا زمنګا کورونه پرې نه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي فل محسب هغه الګاډي کې هغه خوړګای کې موږ کورونه د الله رضا لپاره خو دیو خیر دې موږ هغه الګاډي او خوړګای کې خپل بسترې کېدو هغه کې بشپته رغو ما تا هغه وخت یاد دی چې کله په دې باړه کې انقلاب راغی او کورونه سوځېدل نو حضرت شیخ القرآن پیښور ته راغی او مرګري را جمع کړل وینن په افریدو د توحید او سنت د وجه نه تکلیف دی تاسو بس کوئی آیوی حضرت سچ استا حکمی نو من باغا کو وی کورونه ورته خالی کئی او د چا چې گاڑی نو غلاسو چت کئی چې داغی سامانون راړو د پیښور په خوا کې دا کله چې پالوسای د پالوسای یو عبد الله شیر جی صاحب او داغه دوه ټرکونه وو هغه ټرکونه را روان کا او د شپې با الکان ور سره وو او راتل با او دلته نه به سامانونه د مرګرو اچول او هغه به وړل چاله بازی خېلو کې او چاله پالوسای کې شیخ القرآن بغیر زیدا او کورونه به قتل او غي زایول او ما ته یاد دي مولی امیر رحمان چې کله کی راګي کورونه اوسوځل هغه راغه پنځبیر تا نو هغه وخت کې مدرسه داسې نه و هغه پنځبیر کې شیخ القرآن دی راکو او بنی مشفا زرا پاسه زمو چې ما وکتل شیخ القرآن سر تور سر او پیابلخ بیو او د مدرسې نه چاپی را ګرځېده د مولی عربی رحمان سوکیداری کولا هغه د تکلیف وختونه لاړل
د خوشحالۍ وختونه رالل، نه د توحید او سنت چغې دي، اوازونه دي. یو صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم خانه کعبه سره تکیه والی وه او حضرت حباب جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، ته موږ له دعا ولې نه غواړې، موږ له امداد ولې نه غواړې، موږ کفار په ګټو وړي، زیاتې را سره کوي، کنځل راته کوي. حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیا والے اور رانیخ شو اور حضرت حباب توئی حباب تا تس تکلیف رسید تا تا پتہ نشتے دا پخوانو متنو حق پرس چاگئی دبات تر بڑی بڑی ڈوغلو کنستے شو خبر باولو کنستے شو آغای بے نیم نیم خاخ کرل یوضع المنشار علی مفرج راسی فما یسدو من سبیل اللہ، دا آغای دے کپرائی پا میانز بے عراقی خدا آغا بے دو زائع کرل خدا اللہ دا دین نا چانو وڑولی تا تا سے تکلیف رسید. جماعتونا دو قسمئی، یو دا باطل پرستو جماعت یو دا حق پرستو. د باطل پرستو جماعت هغه اول کې ډیر زور شور کی خو چې وخت تیریږي نو هغه ختمیږي، او د حق پرستو جماعت او د حق پرستو ډله اول کمزوري عجزانی، او کله چې وخت تیریږي نو هغه زیاتیږي، هغه طاقتور کیږي او د هغه مرګري پیدا کیږي. دیو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمائی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، اذا جاء نصر الله والفتح کلا چراغ دا اللہ امداد و غلبہ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ویني با خلق لراج دن کی با پا دین دا اللہ کے ڈلی ڈلی، دا اللہ امداد براشی فتح و غلب براشی، تباوینی چی خلق با ڈلی ڈلی رازی. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، خو تبا سکے کله چې ستا مرګري زیات شو طاقت الله درک فتح دی الله نصیب کړي نو دانه چې تبا انتقامونه علي تبا بیا زیاتې کې تبا خلکو له کورونه سوځي، تبا هغه دشمن چې ستای دشمنی کړي وا تبا هغه نه انتقام علي. مکه فتح شوی او رسول الله صلی الله علیه وسلم مکی ته راغی، صحابه کرام ور سره دي او صحابه چې وایي جذباتو کې راغلي هغه وایي اليوم يوم الملحمه، اليوم يوم الملحمه، نن رز بدلی دا من با بدلالو من با انتخام اخلو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم المرحمة، نن رز رحم دا نن رز رحم دا من بابا غچا باندې رحم کو چغی من سر زیاده کړه من بابا غچا باندې رحم کو چغی منګه د ملک شړلیو نن با منګه با غچا باندې رحم کو چغی منګه د کورونه استیو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله وی خلق رالل ډل ډل رالل فسبح بحمد ربك واستغفروا. دا الله حمدنا وایا الله پاک غنا دا الله صفاتنا وایا بخنه دا الله نه غواړه
پیغمبر پاک گناهګار نو هغه مجرم نو بخنه د سغواړي ځکه انبیاء هم معصوم دي او الله ورته وایي واستغفر بخنه غواړه فسبح بحمد ربک واستغفروا پاکی بیانوا د الله بصفتونو باندې لګیا واستغفروا بخنا دا اللہ نا غواړه څه مطلب چې الله مالا مخواړو د انتقام نا اسنا الله ز انتقام د خلقو نو عالما الله سنا زدا مقابله کرا شما ما چې کوم آیاتونه رسېږي ما الله د دې ذکر کوي الله فرمایي انا فتحنا لك فتحا مبینا منگا فتح درگاہ تعالی فتح کارا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر دیر پارا چه اللہ ستانا مخکنی بوجنو مواڑی رستنی بوجنو در نواڑی غفر پا مانا دا اڑولو او زم پا مانا دا بوج لکا اشارو دا عربو کی تلخیص کے رازی تلخیص کی رازی زم پا مانا دا بوج اقلبو فی اجوانی کا انی اقلبو فی اجوانی کا انی اعود بها لدہر ذنوبا زبش پاکی اخپل عزیز میں اڑھوم راڑھوم سرگ پٹھوم گلاؤم دیلا چیزش میرا ما زمانی چی تا پا ما سورا بوجو نراؤستلا تاکہ پا ما سورا بوجو نرالا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوجو شتاون کے ہو بوج اچھون کے نو ذکر قرآن وئی یا ایوہ المزملو کلو یا ایوہ المدسرو وابوجو چتاون کیا وزان پتاون کیا دائم نے دیویلی چو پا بل بوجا چون کیا پیغمبر پاک بعد نورنا بوجو نو چتولا پیغمبر پاک بعد نورو تکلیف نو چتولا خپل تکلیف بچانا چو وارث پیغمبر آگئی چاگا دا بل بوجو چتایو چه پا بل لکا دا بلستن ور بوج چی اگا بیس سڑی سڑی آگئی چه دا بل نا بوجو چت کی دا بل نا تکلیفو چت کی بل سر مرستاو کی بل سر مرگرتیاو کی دیو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چه کلا وحی رالا اگدا واقعا دا زم مختصر وام ام المؤمنین وارتوئی انکا لتصل الرحیم و تقر الضیفہ انکا لتصل الرحیم و تقر الضیفہ و تعین علی نوائب الحق وابع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخو ملمنولا ملمستیاور کے تبو جنا اوچھتے سوک چھ دا خبر گئنو دا مرگرتیا کے تابولی خلق دا کری نو باسی خو خلقو کی خناپو یومی کیا نا زکا اللہ وی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبکا وما تأخر تالمی فتح درگا جستانا ستا مخینی بوجونو مچت کما ستانا ستا رستنی بوجونو مچت کما وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا پورا کی اخبر نعمتنا پتا باندی چاچے حق ویلے دا حق مرگرتیائی کردی دا آخری جوان خیستا شوئے دے چاچے دا خلاف کردی دا حق مقابلے کردی دا آخری جوان دا تبایائیو تاسو گو رئی لگو چاچے دا حق پرستو مقابلہ کردی دا خلافی کردی دا آغا مرگ دیر بدترو او چاچے دا حق پرستو مرستا کردی دا
چا د حق پرستو ملګرتیا کړې ده، چا د حق پرستو سره ځان یو ځای کړی، دا آخري ژوند د خوشحالی شوی دی. ځکه الله وایي وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، پورا کی خپل نعمت پتا باندې، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تا مضبوط کی بنی غلار باندې، ہدایت په معنا د ثبات او د کلکوالی، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تا کلکی بنی غلار باندې. سوک چه حق وی او پا حق ولاړی اغا ہمیشہ کلکی بیا خپلا خبر آغا د تورو په میدان کې هم نبری زمون یو مارګره هغه یو شعر وی، هغه وی تلواروں کی سائی میں بھی حق ہوگا زباں پر، تلواروں کی سائی میں بھی حق ہوگا زباں پر، ہم نے کبھی اخفا نہ کیا ہے نہ کریں گے. من د تورو په میدان کې هم حق ویل دی او منګه چرته حق نه دی پټ کړی. جنگ او جګړه پای من خنخ کارو، من جنگ نه کوو، من جګړه نه کوو، منګه خدا کوشش کړی همیشه. زه چې اخري دی علاقې ته راغلی ما ته یاد دي، نو ما ځان سره عبدالخنان رجي صاحب یو ځای کو او دا ټیټه ایجنسای والا سنو نه غاجي سو دا ادب ودی نمبر نه میر باچا جی صاحب او یو څو کا نور هغه میزان سره یو ځای کا او زرالم هغه ما مرګرو ته وی ټوپک مراله دی کې و نقصان بشي. بهرحال چې سو هغه خوشو الله ته منظور وا، منگ ہمیشہ دا خیر خبرہ کردہ، قوم در رہنمائی خبرہ ہم کردہ، قوم تا ہم خیر رسول ہے، منگ دا اچھا بدخواہ نیو گرزی دلی. پر دواو سیزنو منگ چرتا سودان ندا کردے، یو دا اللہ پا دین، چی دین پریدو دولت دا وجنا، دا مال دا وجنا، او دویم پا پاکستان. زکا پاکستان زمانگا ملک دے، زډیرو ملکونو ته تللی ما، زه چین ته تللی ما، تایلینډ ته تللی ما، سنگاپور ته تللی ما، سبا ته تللی، ملیشیا ته تللی ما، امارات متحده کې ګرځېدلم، سعودي عرب کې ګرځېدلی ما، او کاروباري سلسله کې زه یو مزدورکار مولا یم، چاندوله نیم تللی، مارګرو مینه کړي په خپل ځای، خو کاروبار پر نیت تلیم، خو چې کم ملک ته تلیم او واپس راغلیم نو ما الحمدلله ویلې د خپل ملک باندې. او زه عمرې لا تلیم، عمره کې یو 25 ورځې هم تېرې کړې، بچي را سره و، زما واړه لور ده، نو هغه مور ته وایي پټې ورته ویلي وو، وی تا ته پته چې موږ پاکستان کې په ایرپورټ کوشو نو بابا به ډومبې څه وایي؟ هغې ورته وی نه، وی ته ګوره ښه وي بابا به وایي چې پاکستان په شان ملک چاته دی. ما ته پته نه وه، موږ چې اسلام آباد کې کوز شو او ما دې یو خوا بل خوا وکړه، ما د پاکستان په شان ملک چاته دی، نو ټولو وخاندل. نو زه حیران شم چې ما پورې وخاندل. ما ولې؟ وی هسې بیا مې ما ولې؟ نو کور والا راته وایي دی وی چې بابا چې کوز شي نو دا وایي چې پاکستان په شان ملک چاته دی، نو ما چاته دی ما ته وښایي که نه. اسلامي ملکونه خو ډېر دي، خو داسې جلسه په بل ملک کې نه شي کولی، داسې د قرآن درسونه عام په بل ملک کې نه شي کولی، داسې امن په بل ملک کې تا ته نشته، پاکستانی ته نشته، داسې خوشحالي په بل ملک کې نشته کومه چې په پاکستان کې ده. موږ په دې دوو څیزونو چرته هم سودا نه ده کړې. ډېرې موقعې راغلي، ډېر واقعات داسې راغلي دي چې هغه زه بر سر منبر ویلی هم نشم. یو موقع داسې وه، یو تن راغی او ما ته وی
چې افغانستان کې سټیګر میزایلی دي او ستا بلا شاگردان دي من لا سودا وکاو چې ته یو والی په 1 کروڑ من به تعالی 2 کروڑ درکو یو تعالی یو به من لا راکې اغلا ورکې او دا هغې نه یو 10 ورځې مخکې زما یو شاګرد راغی د کونړ ما ته وی ما څخه 10 سټینګر میزایلي دي چې که څوک اغستو والی چې خرڅې کو 10 کروڑه روپۍ وي او زما جیب ته راتلې زه پوه شوم چې د افغانستان نه سټینګر میزایلې ټولوي او بیا به همدغه خلک راشي او په افغانستان به پنجې خښېږي او پاکستان ته به فسادات شي نو ما هغه ته وی ما تا ته چا زه خیال یم چې زه سوداګر یم د سټینګر میزایلو هغلی شو ما مالا پلار په لاس کې قرآن را کړی و ما ته وی خلکو ته به قرآن ښې او د قرآن خدمت به کې مال سټینګر میزایل په لاس کې نه دی را کړی ته دوکه شوې سړی وی اوس زه اسلام آباد ته ځمه سورلي به یي ما ټیکسي موټر یي ټیکسي موټر مې والا په پنجبیر کې وکړ همسا ورڅخه وه لښته په تلوار کې تیغه میره شوه هغه اوس هم ما څخه پرته ما بیزه جنګ لتلانو ښکرې بایله هغه راغلی سوداله و همسا ته هم ما څخه پاتې شوه الحمدلله موږ په پاکستان سودا نه ده کړې او نه زه سودا په پاکستان کوم او نه به انشاءالله زما ملګري کوي د پاکستان زمونږ ملک دی اسلام زمونږ دین دی قرآن او سنت زمونږ ذمہ داری ده چې دا به مخلوق ته ښیو خلک به د دې نه خبره وو الله وایي کله چې ته کلک ودرېږې وینصرک الله نصرا عزیزا امداد به وکړي ستا الله امداد غالب باندې الله به د زورور امداد کوي او یقینا چې څوک د الله په دین باندې کلک شه الله د هغه امداد کړی دی والذي انزل السکینة فی قلوب المؤمنین الله غزاد چې اطمینان راولېږه په زړونو د مؤمنانو کې لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم دې لپاره چې ښکاره کړي دوی اثر د ایمان سره د ایمان د زړونو د دوی نه زیادت د ایمان ښکاره کول د ایمان اثر د ایمان ښکاره کېږي دا نه چې ایمان زیاتېږي او کمیږي دا یو ځان له خبره ده زیادت یعنی اثر د ایمان زیاتی او کمیږي چې هغه زړه کې ایمانی نو هغه نور مضبوط شي او هغه یاو په دې توحید او سنت می کورونه قربان کړي دي په دې توحید او سنت می سرونه قربان کړي دي په دې توحید او سنت می مال قربان کړي او چې وخت راځي نو بیا به اونکو زما مرګرو ځوانانو ما ته یاد دي هغه مشران ملګري چې هغوی به پنجبیر ته راتلل را روان به و پنجبیر ته او شیخ القرآن به کور ته رایې زما والدین ته به وي لکه مزېداره غونته چای پخه که باړیوال راغلي دي نو چای به پخه شوه او ما به مجمه راغستې وه باړیوالو ته به مې پیاله ډکولې انقلاب راغی خواره واره شو نن زه د ملګرو کورونه ګورم ما ته هغه کورونه نه دي معلومه زاړه ملګري ګورم هغه نه دي معلوم چې کوم ځای اوسېږي ما نه ملګري روک شو زه غواړم چې هغه زاړه ملګري بیا ځوانان شي هغه ملګري بیا را تازه شي او دا ځوانان به انشاءالله پیروکاري دی به ملګرتیا کوي او دی به ورسره ولاړ به یې که نه ملګرتیا به یې کوي او که نه او انشاءالله د قرآن او سنت خدمت به کوو په شریکه به یې کوو په ملګرتیا به یې کوو دا ملک زمونږ دی او دې ملک کې به د قرآن او سنت اجرا دپاره محنت کوو کوشش به کوو زړه مې غواړي چې بیان مې اوږد کړی وی خو غریو مې نیسي زړه مې راډکېږي هغه وخت راته یادېږي
چې په دې علاقه کې نوم نشه اغسته او نن زه ګورم چې لارې او کوڅې ډکې دي سړکونو طرفونه ډک دي په جومات کې ځای نشته هغه جومات چې د مارګرو د ارمانو چې دې کې د قرآن درس شوی نن په هغه جومات کې مولوي کرامت الله ناست دی او د قرآن درس کوي او په هغه جومات کې نن مارګرو له پټکي تړلی شي الله دې دا همیشه آباد لري الله دې دا ملک او دا علاقه د امن او د خوشحالۍ وګرځوي الله د مسلمانانو ټولو ملکونو کې خصوصا زمونږ په دې ملک پاکستان کې امن او خوشحالي راولي او الله دې په ټولو کې اتفاق او اتحاد راولي او ان شاء الله که ژوندي زما بیا راځم او بیا به مسالې هم بیان